د امام عبدالرحمن جامی صاحب دا یو داسې عاشق رسول تیر شوی دی چې د حج اراده وه مدینه منورې ته تګ نو ما عزتمندو د هغې زمانې بادشاه ته الله محبوب په خوب کې ورغی وایي دلته یو کس را روان دی داسې لباس به وي داسې حلیه به وي ګورې خبردار چې مدینه منورې ته را پرېنږدې سړی چې راغی څنګه اوس ایرپورټ وي پخوا به هم دقسې خپل ځایونه و چې راغی بس په ایرپورټ باندې ودرولی شو وایي تا ته اجازت نشته وجه څه وایي هېڅ وجه نشته ته به نه راځې سړی واپس کړو په دویم کال باندې بیا کوشش کوي څه یې وکړل ځان یې بدل کړو حلیه یې بدله کړه بیا بادشاه ته نبی علیه السلام په خوب ورغی وایي څه کال بیا را روان دی او دقسې په طریقې سره را روان دی ګورې ما خواته یې را پرېنږدې چې بیا راغی تپوس وشو سړی واپس کړلی شو دریم ځل امام عبدالرحمن جامی صاحب د بوسو بوج ته ځان دننه کړو بوسو بوج ته بوسو سره یې ځان کړو چې په دې ځي باندې واوړم نو ما عزتمندو دریم ځل بیا الله محبوب په خوب ورغی وایي دغسې دې ځل یې بوسو بوج ته ځان دننه کړی چې ما خواته یې را پرېنږدي هغه بادشاه وایي دا سړی جاسوس دی وایي نه وایي د سړي کې څه بله خرابي دی وایي نه وایي څه په ایمان کې شک دی وایي نه وایي قربان دا بار بار راځي تاسو یې ولې واپس کوئ الله څنګه الفاظ الله محبوب فرمایي الله محبوب ورته فرمایي وایي اے بادشاه د یو داسې کلام لیکلی دی یو داسې نعت لیکلی دی چې دی راشي د دا قصد دی چې دی بیا ما خواته وایي او چې ما خواته راشي او دی دا نعت وایي ما هم په ځان باندې لازمه کړې چې له روضې نه به لاس ورباسم او د سره به خپل لاس میلاو کوم نو ځکه یې نه راغواړم خلک به په فتنه کې پرېوځي نور خو ما هم په زړه کې اوسېږي داسې یو نعت یا کلام یې لیکلی چې سوی من گذر آری منم مسکین ناداری فدای نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دخویش حیرانم سیاہ شد روز عیسیانم پریشانم پریشانم پریشان یا رسول اللہ چو بازو یہ شفاعت را کشائی بر گنہگارا فرمائی یا رسول اللہ کل پا ورځ د محشر چو گناہگارانو پا سرونو باندے تو د خپل شفاعت لاس را کاگے چو بازو یہ شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا آیا رسول اللہ